یو ځل حضرت علی رضی الله تعالی عنہ کرا ډیر زیاته پاقه راله، ډیر زیاته لږه راله، ډیر زیاته نهر راله. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ډیر پریشان شو او فاطمه رضی الله تعالی عنها هم پریشانه وه چې زمونږ دا ولږه دا به څنګه ختمیږي، څنګه به الله پاک موږ له رزق راکړي، دغه رنګې پیسې به راکړي راله چې زمونږ دا ژوند هم مزیدار تیریږي. پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم ته 15 ټکي ورکړل. یاد ساتئ محترمو، دا 15 ټکي د حاجت لپاره بهترینه وظیفه ده. دا 15 ټکي د مشکل لپاره بهترینه وظیفه ده، د رزق دپاره، دغه رنګې د کاروبار دپاره، دغه رنګې د روزګار دپاره، بالکل د رزق دپاره محترمو ډیره زیاته زبردست او اغلا وظیفه ده. په خپل هم دا وظیفه وکړئ او دغه رنګې ملګرو سره هم شیر کړئ. ډیره زیاته زبردست او اغلا وظیفه ده. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډیر زیات بخونکي او د ډیر زیات مهربان رب په نوم باندې. امید د رب کوم چې تاسو ټول به ټیک ټاکې. الله پاک هم خوشحاله آباد ساته. الله پاک دې زموږ او ستاسو ټول مسایل ختم کړي. الله پاک دې زموږ او ستاسو ټول حاجات پوره کړي. د رزق حوالې سے کو څوک په تنګسیا کې مبتلا وي، الله پاک دوله پراخ رزق دا ورکي. الله پاک دوله بیشبها رزق ورکي چې په دنیا کې مزه کې او دغه رنګ په آخرت کې الله پاک موږ او تاسو ټول له بهترین مقام راکړي. نن چې محترمه زمونږ کوم وظیفه ده، دا وظیفه د رزق حوالې سره ده. الله پاک به تعالی دومره رزق درکړي دومره چې ته یې سنبالولی نشي. الله پاک به دومره پیسې درکړي ته یې سنبالولی نشي. الله پاک به ستا په داسې بهترین ځای کې رشته وکړي چې ستا وهم و ګمان کې به نه وي. یاد ساتئ محترمو چې د هر قسم حاجت دپاره، د هر قسم مشکل لپاره دا وظیفه ځان لپاره وظیفه که. انشاءالله العزیز الله پاک به تاسو له ډیر زیات بهترین رزق درکړي، ستاسو حاجات به پوره کړي، مشکلات به ختم کړي. څونه قرضونه په تاسو دي دا ټولې قرضې به دا ختم کړي. ډیره زیاته بهترینه واقعه ده. یو ځل حضرت علی رضی الله تعالی عنہ کرا ولږه راله، هغوی کره محترم پاقه راله. نو حضرت علی رضی الله تعالی عنہ فاطمه رضی الله تعالی عنها ته فرمایل ته لاړ شه پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم نه لږ سره وړه، دومره سره وړه دومره چې زمونږ په یوه ورځ نیمه ګزاره وشي. نو فاطمه رضی الله تعالی عنها پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم کره ورله. څنګه دروازه ووهله، پیغمبر علیه السلام وینځې ته وویلې، خادمې ته وویلې چې دا دروازه والو د فاطمه رضی الله تعالی عنها و. ته ورشه ورکولاو که دا څه وایي. چې کله ورکولاو کو دننه ورله او پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم سره کېناسته او نبی علیه السلام ته لګیا شو د الله رسوله دا راته ووایه د فرشتو خوراک سبحان الله، الحمدلله، لا اله الا الله، الله اکبر، تسبیح د فرشتو دا خوراک دی. دا راته ووایه چې زمونږ د انسانانو لپاره څه خوراک دی، موږ انسانان کم خوراک کوو، څه وکړو. ځکه چې نن څومره ورځ ده موږ کره ولږه ده، موږ کره پاقه ده، هېڅ درک نشته دی، څه پاخه کړو. نو پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم ورته فرمایل د مال غنیمت څه څاروي راغلي دي، 15 ګډې چیلې درکمه او که د هغې مقابله که زه تاله 15 کلمات درکمه. که تاسو ځان سره را 15 ګډې چیلې دا بوځئ، اول ته کې یې ځان الله لیکئ، یې خرڅه کې په هغې باندې ځان له د کور سودا راوړئ. نو دا درکم که نه 15 کلمات درکم. نو فاطمه رضی الله تعالی عنها ورته فرمایل زه دا ګډې چیلې نه بوځم، مال 15 کلمات راکړه. یو قسم لا دنیا یې پرېښوده، آخرت یې واغستو. 15 کلمات وله پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم ورکړل. دا 15 کلمات چې څوک روزانه وایي، روزانه 100 پیرې وایي، روزانه وایي، مخکې وروسته درود شریف وایي، انشاءالله العزیز
الله پاک به دوی په کورونو کې پاکه دا به نه پیدا کوي الله پاک به رزق دا پراخه کی قرضې به الله پاک ختم کی حاجات به الله پاک پوره کی مشکلات به الله پاک کوله ختم کی دغه رنګ پنځه کلمات داسې دي یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا راحم المساکین یا راحم المساکین یا ذا القوة المتین یا ارحم الراحمین دا پنځه کلمات څوک چې سار او ماښام دا سلسل پیری وي یا څومره ډېرې وي الله پاک به د انسان ته مال او دولت ورکړي بې انتها الله پاک به د انسان قرضې دا به ختم کړي الله پاک به د انسان کاروبار کې برکت واچي حاجات به پوره کړي مشکلات به ختم کړي ډیر زیاته بهترینه وظیفه د پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم د خلی مبارک ده او پیغمبر علیه السلام فرمایي چې ماته جبرائیل وی او جبرائیل علیه السلام ته الله پاک ویلی وی او نبی علیه السلام فاطمه ته ویلی او دا حدیث مونږ ته را رسیدلی دی یاد ساتئ چې یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا ذا القوة المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین د الفاظ چې څوک وایي الله پاک پر انسان باندې بے انتها د مال او دولت باران نبیو کی نو ډیره زیاته بهترینه ډیره زیاته اعلی وظیفه ده نو کوشش دا وکړئ چې مرګرو سره هم شیر کړئ په خپل هم وکړئ او دا عمل یو قسم لا د ژوند معمول ساز کړئ ځکه پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم د خلی وظیفه ده الله پاک هم خوشاله آباد ساته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته